د کابل نیوز ګرانودونکو سلام راولي ته راغلاس. روسیا د افغان حکومت نه غواړي د امریکا نه غواړي چې وضاحت ورکړي د باره کې چې د ډرون تیارې د تیارې چې د مخالفینو په ځینو کې کینی پاسيږي هغه ته اکمالات کیږي د داعش د تقویه کوم اتهامات چې دي په دې اړه وضاحت ورکړي چې سره روان دي. دا اتهام افغانستان حکومت ته متوجه دي امریکا ته. زمونږ نن بحث دغه دی چې په دغه 2.5 کالو کې د ملي وحدت حکومت پالیسي افغانستان سره کوم وضعیت سره مخ کړی دی. روسیا ایران د سیمې هیوادونو چې وخت افغانستان سره متحد وو یو وخت کې د امریکا راتګ سره دلته مرسته وکړه هغه اوس دغه رقم دریز لري. هغه اوس افغانستان د خطر دی او منبع په توګه ورته ګوري. یو داسې وضع روسي ویل چې افغانستان د شانګهای په کانفرنس کې افغانستان د هیواد دی چې د شانګهای غړو هیوادو ته ورنه خطر متوجه دی. نو کوم د سیمې هیوادو ته خطر د منبع په حسي نو د دې عکس العمل خبرګون به بیا موږ ته څنګه نو کوم پالیسي څه سبب شول چې افغانستان په دغه مرکز وړي چې د سیمې د همکارۍ په ځای د سیمې د سیالیو په یو مرکز باندې اوختي. د په خوا کې داخلي ثبات د امنیتي وضعیت خواغه سي دی نړیوال داخلي سیاستونه په نتیجه کې دلته سیاسي ثبات په وضعیت کې دی. یعنی کله یو خانه سیاسي ثبات دی بل خانه امنیتي وضعیت خراب وي نو موږ کومه خطر وایي په دې باندې بحث کوو او په دغه بحث کې موږ سره ملګری دي خغله عبدالرحمن فرقانی سیاست شنونکو زمونږ بل ملګری دی خغله ادریس دانګزه سیاست شنونکو او زمونږ دریم ملګری دی خغله فیض محمد زلان پانتون استاد سیاست شنونکو. ستړي مشي په خیر راغلی. فرقانی صاحب افغانستان کوشش دا او د افغانستان په ګټه دا چې دلته سیمه‌یزه همکاري رامنځته کی دغه جګړه چې د په مقابل کې د سیمې د هیوادونو همکاري ترلاسه کی. امریکا او د چراغ د توریزم سره په جګړه کې د سیمې هیوادونو اول وخت کې ورسره همکاري وکړه د دې د همکاري په نتیجه کې راغله خو نن ورسره مخالفت کوي او مخالفت د حد پورې کوي چې روسیا طالبانو ته رجوع کوي ځکه په دې حکومت باور نه لري. ولی دغه وضعیت څنګه رامنځته شو؟ ملي وحدت حکومت کوم پالیسي وی چې سبب شول موږ سیمه د لاس ورکو. بسم الله الرحمن الرحیم. زه په سر کې تاسو ته زلان صاحب او ستانکزی صاحب او د کابل نیوز درنو محترم لیدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه په سر کې ویم غیر متوازن سیاستونه د کومه وخت نه چې د ملي وحدت حکومت په کوم میکانیزم کې چې د ملي وحدت حکومت رامنځته شوی دی په افغانستان کې یعنی هغه میکانیزم په خپل دوته ډیره زمينه سازي کړې ده چې موږ په افغانستان کې غیر متوازن سیاستونه ولرو. تاسو یو وخت په یاد وی کله چې امریکایان او ناتو د په سر کې امریکایان افغانستان ته راتلل روسانو د دې د راتګ مبارکه وکړه او چې د موږ راځو او د درې اهداف د پر افغانستان ته راغلل. یو د دیموکراسي د تطبیق پروسه و بل د ترهګرۍ ځپل او بل د نشایتو کو د منځوړلو یا قاچاق او یا د کرکلې د منځوړل. هغه درې وړه اهداف اوس روسان وی چې موږ هغه درې وړه اهداف چې د غوب خاطر باندې د امریکایانو او یا خارجي حضور په افغانستان کې شتون ومنله هغه نورم وده کړی ده. په خپل د دوه خلکو چې شعار یو څه د دیموکراسي تطبیق او بل د دې په اعتراف باندې په افغانستان کې تقریبا تشل ډېر ترهګری ډلې فعالیت لري او فعالیتونه یې ورستر بل پراخيږي او هغه فعالیتونه په داسې چوکاټ کې پراخيږي چې هغه په مستقیم شکل باندې همدغه هیوادونه چې نن روسیا او ایران او چین هغه خپل مصلحتونه په ګواښ کې ویني. داعش نن تاسو ګورئ په کومه اندازه باندې فعالیتونه پراخ شوي دي چې حتی پلازمینه کابل کې د ډېرو خطرناک او د ډېرو خونړیو هغه حملو هغه لري امکانات د ځان سره لري. بنان دا غیر متوازن سیاستونه چې په د افغانستان د غیر متوازن په دې شکل باندې چې موږ کله په خپل سیاست کې رانده دښمنی کوو دی او چا سره مثلا پاکستان
په ړانده شکل باندې دښمني هغه باعث د دوی کېږي چې پاکستان وتوانېږي حتی روسان هم د خپل اجنډا لپاره د مقابل کې وکاروي او طالبان په خپل منګول کې واخلي او بل اخره د افغانستان په مقابل کې وکاروي، د افغانستان دولت په مقابل کې. بل خاطر ړانده دوستي د هند سره ته دوه کچې پورې چې موږ هر څه چې وي دا غیر متوازن سیاستونه باعث د دوی شوي دي. دا خبره ټوله د هند او پاکستان سره دوستي او دښمنۍ خلاصه کیږي که روسیه چې تشویش لري هغه پاکستان او هند سیالي او د دې خبرو له تشویش نه لري، هغه اتهام ده د روسیې اندېښنه ده چې امریکا دلته داعش تقویه کوي، د افغانستان حکومت کې ځینې کړۍ داعش تقویه کوي. نه ما خو دا مسله د مثال په شکل باندې وي، خو هغه څه وخت چې په خپل ولسمشر د افغانستان قضیه په هغه باندې کړي و تقسیم کړي و چې سیمه ییز هغه د دوی لپاره محور دی یو نړیوال محور دی. د افغانستان په کشاله کې خدا مستقیم هیوادونه چې ښکیل دي روسیه او امریکا یو خواته او هند پاکستان بل خواته، ایران سعودي عربستان بل خواته، دا هغه متضاد قطبونه دي چې په افغانستان په کشاله کې په یو شکل نه په یو شکل د خپل مصالحتونه لټوي. خو ته ډیره نه مهمه مسله په افغانستان لپاره چې ډیره درنه تمامه شوې ده او نن افغانستان داس خاطر حرکت کوي چې هغه د پردیو حسابونو د تصفیه لپاره په ډګر باندې بدلیدونکې دی. هغه دا مسله ده چې موږ په خلاص لاس باندې خپل مصلحتونه نه دي خوندي کړي او د خلکو سره داسې قراردادونه او تړونونه امضا کړي دي چې هغه بل اخرت نوم هم د امنیتي تړون وي، دفاعي تړون وي، خو هغه نه ماته امنیت تامینوي نه ماته دفاع کوي او بلکې د نورو اهدافو لپاره دلته زمینه سازي کوي. موږ په ډیر بربنډ شکل باندې شواهد ډیر موندلای شو چې نه په افغانستان کې د جګړې د ادامې لپاره کار کوي نه د جګړې د پای ته رسیدلو لپاره. بنان دغه مسائل چې جګړه په افغانستان کې ادامه پیدا کوي د جګړې د ادامې سیمه ییز هیوادونه چې د افغانستان سره په یو شکل باندې رابط لري، یو شکل باندې دلته ورسره په دوه سیمه کې پراته دي، هغه طبعا د جګړې د ورنه صدمه ویني او هغه د دوه غوښونو د عمله په افغانستان کې غوړي هغه په خانه سیال خپل چې افغانستان ترغلای او روسان دلته په ګوندو کړي نن غواړي په خپل سر کې دا خیال پالي چې نن دا فرصت ماته په واسه غړای دي چې د افغانانو په واسطه باندې په امر افغانستان په ډګر کې زما خپل سیال په ګوندو کې چې هغه زی ورځ ماته دلته شکست کړو. بنان دا سیاستونه په شکل باندې موږ د افغانستان قضیه د موږ د افغانان د لاس نه وباسي. مهمه مسله په دوی کې دا ده چې د افغانستان قضیه د افغانان د لاس نه باید ونوځي، په یو شکل باندې دا جګړه کې ادامه پیدا کوي. د لاس نه چې روزي ولې په څه ترتیب باندې یعنی دلته آیا هر څه د امریکایانو په لاس کې دي؟ ستانکته صاحب سیمه کې دغه 2-3 کال مخکې پورې جګړه روانه و، تروریزم دلته وو، امریکا د سیاستونه وو، د افغانستان حکومت ورمانه انتقاد هم کوي چې امریکا سچکې دلته سیمه ته غواخ پیږي اهداف د افغانستان نه بیرون د تروریزم سره مرسته کوي، لیکن د ګاونډي هیوادونو خبرګون دومره نه فکر نه کوي چې رښتیا امریکا دغه اوستر غواخ دی. لیکن په دې 2.5 کالو کې وضعیت بيخي تغییر وکم. دلته تاسو ګورئ د داعش باج سره رقم مطرح شو، اوس په نګران کې چې رقم یو ورځ داعش د ځنیولې د ځای پریخه د نړۍ ټولو نصر بم ور باندې استعمالي، په درزاب کې داعش مراکز دي او دغه خطر شته. البته اوس دغه بحث روان دی چې طالبان د هلمند نه کسان راوړي چې هغه سره به جګړه کوي، یعنی افغانستان د داعش او د طالب او د نورو ډلو د جګړې په مرکز باندې دغه سي وضعیت. فرخاني صاحب امنیتي تړون ته اشاره وکړه. امنیتي تړون دغه په کې نور زموږ کم سیاستونه سبب شو چې افغانستان د بیا امنۍ د داعش د تقویه په دغه مرکز باندې ووري او سیمه ته د ګواښ په مرکز ووري. لوی سرتان تعالی په نامه تاسو معزز ملمنو په اجازه کله چې امریکایان افغانستان ته راځي د غوي مخکې درې اهداف استاد تشریح کړه، اما یو اساسي هدف د دوی د ترهګرو سره د مبارزې خبره دوی چې کله راځي دلته القاعده شبکه یا د القاعده جنسي هغه نتورک دلته فعالیت درلود او هغه به څنګه طالبانو چې هغه دوی په ترهګرو کې نه حساب ځکه چې دوی افغانان دي په افغانستان کې اوسېږي، د دوی حکومت دی، دوی په افغانستان کې حکومت کې او نور په سیمه کې فعالیت نه لري. اما تاسو نن وګورئ خپل ولسمشر غنی دا ویل چې نن د امریکایانو د راتګ نه وروسته چې 14 کاله تیریږي نن 28 ایجنسیانې نړیوال تروریستي او ترهګریز ایجنسیانې په افغانستان کې فعالیت لري. نړیوال ته افغانانو ته دا پوښتنه باید مطرح شي چې د امریکا له راتګ سره ولی
دغه 28 ایجنسیان دلته فعال سو دغه نه د منځ لاړ شي ګوري مخکې یو د امریکایان د راتګ نه مخکې یوازې القاعده دلته القاعده شبکې فعالیت لري دغه در مخ نه 28 نور ایجنسیان فعالیت لري یعنی د دوی د راتګ سره دا څه باعث چې دلته تانک سته تیاری سته ټکنالوژي سته پیسې سته نړیوالو سیمه همکاري سته او ورځ تر بلې افغانان وژل کیږي د افغانستان بحران سره مواجه کیږي افغانستان تیکه او تیکه پارچه سره دا پښتنه موږ د امریکایانو څخه باید وکړو دوه اساسي موضوع دا ده چې د افغانستان اوسنۍ حکومت په خپل داخلي سیاست کې واک نه لري موږ خلا واز نیولې د امریکایانو ته مخکې مو دا ویل چې وده د اوباما ادارې فیصله چی شده اوس نو د درې میاشتې کې د ټرمپ ادارې ته ناست یو وروره که ملک زما ده خلک زما دی حکومتداري زما ده نو امریکا پالیسي ته ولې زه کښېنم نو خو زه باید خپل پالیسي ولرم خپل استراتیژي ولرم خپل سیاست ولرم په هغه پالیسي او استراتیژي سیاست کې د امریکایانو ما سره ملګرتیا وکړي ما سره د مرسته وکړي دا رقم خو نه کېږي چې تاسو هلته د افغانستان حالت د امریکا څخه مطالعه کوئ او هر څنګه چې د امریکایانو ګټه وي هغه رقم تاسو افغانستان ته برنامه ورکوئ او دغه نتیجه دا کېږي چې نن دغه د موږ ګوري د روسانو سره د چارو د افغانستان حکومت دا اوس کوشش کوي چې روسان تر دې نور موږ ته تهدید جوړ نه شي پاکستان دا اوس کوشش کوي چې روسان نور هم وپړسوي نور هم هغوی دې ته تشویق کړي چې په افغانستان کې طالبان نور هم تجهیزي ګوري دا اوس طالبان ته کوچنۍ وسلې روسان ورکړي اما که 2-3 کاله وروسته دغه تهدید روسانو ته ډیر سي بیا نو هغه وخت موږ ته کوو چې دوی ته داسې وسلې ورکړي چې د کابل د یو سر څخه بل سر درته ولي یا هوا ضد مشکونه دوی ته ورکړي که کروزونه دوی ته ورکړي که نور ډیر پرمختللي وسلې ورکړي چې حتی هغه د افغانستان د حکومت سره نشته بیا نو خو انتحاري ته هم ضرورت نشته خو دغه ځای دی ولي دلته دی وشني دا هغه تهدیدونه دي چې ولسمشر غنی بدبختانه کله چې ولسمشر سو دی دلته به دا وایي ته چې بدبختانه نو کله چې دی ولسمشر سو دغه توازن یې ونه ساتل ګوري یو پلا تاسو وګوري امنیت ملي د هغه وخت استخبارات ورتول چې انډیواله ته پاکستان باندې باور مکوه پاکستان تاسو سره سوله نه کی 14 کال موږ دا کار وکړ شل کې یو شوار کرزي صاحب سفرونه وکړي نه ته کرزي هوښیار نه سیاستمدار نه په افغانستان باندې بلدیت لري دا سړی چې ونه سوي کوالیټي بخینه سي کولی باور ما پر کوه دا کدي لاس دلته ورکی لاس دلته درته پرې کی پرېږ د پاکستان تفاهمونه ورسره امضا کړه کنه ورسره امضا کړه بیا نن وایي 2 کال 3 کال وروسته چې د افغانستان په ضرر د افغانستان ملي منافع نقص و د افغانستان د ملي منافع نقص و اما هغه یو نیم کال وروسته بیا راووتی ویل چې پاکستان زموږ دشمن دی خو که دشمن خو 2 کال مخکې دشمن په دا یو نیم یا 2 کال کې څه وسو چې بیا دوست ګور هندستان مو پرې شوی نه بخنه غواړم راځي د حکومت دغه رویو ګورو چې صادقانه ده کنه یعنی د پاکستان سره چې دشمنی ده د امریکا پاکستان سره د ملي منافع په سره دشمنی ده او که فقط خلکو غولول دي پاکستان زموږ دشمن دی تا د دشمن سره څه وکړل یعنی دشمن چې دی نو بیا خو دشمن غوندې روي ورسره کیږي دغه دشمن ستاسو یو ستراتیژیک پارتنر امریکا چې سره کوم روابط دي آیا افغانستان کله امریکا سره دا مسله مطرح کړل چې پاکستان زما دشمن دی او هغه عملاً څه وکړل عملاً خو ما کارونه روان دي یعنی پاکستان سره چې موږ دشمن حکومت سره څه دشمنی کړې ده ګوري په دې باندې موږ باید ډیر ځقاطه درته پاکستان دشمن دی 15 کال مخکې هم دشمن و 15 کال وروسته هم دشمنی څوک چې دا غواړي چې د پاکستان سره ملګرتیا وکړي هغه د افغانستان سره خیانت کوي لنډه دا وکړي ځکه پاکستان هدف دادی کچیر افغانستان په پښو ودرېږي له هر لحاظ خو بیا پاکستان فلج دی او د افغانستان په بازي خبره صحیح ده هغه ملګرتیا چې وکړه هغه تاسو ویل چې د قراردادونو سره لاسلیک کړل چې د افغانستان د ملي منافع سره په تضاد کې دي نو پاکستان سره هغه ملګرتیا خو د افغانستان سره دښمنی و د حکومت د کفایت شک نشته بالکل لیکن دغه اوس چې پاکستان زموږ دښمن دی رښتیا آیا د حکومت پاکستان سره دښمنی کوي کنه کوي چې کوي ګوري دا خو موږ بلا شک وایي دشمن دی اساسي پوښتنه ده چې د دشمن په مقابل کې چی شي د دشمن په مقابل کې تامنیتي سکتور خپل فلج کی سیاسي دي کی قومي دي کی حزبي دي کی سمتي دي کی دا نن تاسو خپل استخبارات وګورئ ماشومان ته په لاس ورکړي دي د افغانستان دونه پیچلې جګړه چې دښمن دی په شانګهای کانفرنس کې په سالت نواز شریف سره به د هیڅ خبرې به د هیڅ تغییر نه دی راغلی ته ورزش نواز شریف سره کینی او چې هغه سلورخیز غونډه بیا ژوندۍ کو بل دشمن سره دا کار کوي ګوري د ولسمشر غنی بل ستونزه دا چې د ثبات نه لري
دا اوس به درته قهقه په خندا سي، یو ګړی بعد بیا په ژړا، یو پلا بیا چیغې وایي، بل وارې په غېږ کې نیسي. دی ژوند کې هم دغسې دی او په سیاست کې هم دغسې دی. د ده ثبات نشته، دی هردم خیال دی. نه یو لفظ لرو موږ هردم خیال. یو پلا یو الهام راسي چې والا راځه پاکستان سره دښمني اعلان کړه، بیا چې دې خوا واخوا یو بل الهام راسي یا یو بې سواد مشاور یو مشوره ورکړي چې هغه خپله مکتب نیولي او دته مشورې وکړي، بیا دی د هغه د مشورې پر مطابق په سیمه کې سیاست کوي. دغه د ده بې ثباتي د دې سبب سو چې افغانستان نن په یو داسې بحران کې موږ اوس ښکېل یو چې دې څخه وتل واقعا موږ ته ګران کاري. ورځ تر بلې فصلها و افغانان بېګناه شهیدانېږي، موږ اقتصاد له صفر سره مخ دی، موږ سیستم نه لرو، موږ حکومتداري نه لرو. دا ټول هغه بیرته راګرځي د ولسمشر غني بې ثبات سیاست لپاره. ګوري مخکې هم کله چې څلور اړخیز غونډه وه، امریکایانو او چینایانو ضمانت وکړي که نه وکړي، موږ ویلې مه کوئ، ولس ویل چې مه کوه، پر دوی باور وایي نه امریکایان ضامن دی، چینایان ضامن دی. شه خپل د ولس خبره نه مني، د امریکایي او د چینایي خبره دی ومنل. ضمانت هغه و چې دا د په یوه چاودنې کې 200-300 کسان زموږ شهیدان سو. اوس بیا هم چینایان دا خبره کوي. ګوري دا اوس به شاید په جریان کې به یاست، نواز شریف هم راسي، ولسمشر غني به شاید نځي، خو اتمر صاحب پاکستان ته ځي. دا سلسله اوس بیرته شروع شوې دی. یو ځل بیا دوی غولول کېږي بدبختانه. دی غولول کېږي که ملت لګیا دی غولول کېږي؟ ملت خو دغه ټول ځکه چې ما دغه سوال مطرح کړ چې دښمني ته چې پاکستان زما دښمن دی، نو بیا دښمن سره د دښمني څه کړې ده؟ دغه روش چې پاکستان سره زموږ هم یو په نااعلان شوې جګړه کې دی، هم یو دښمن دی، او هم بیا په شانګهای کانفرنس کې ورسره یو ځای کېنو، څلور اړخیزې غونډه جوړو. نو دوستي څه ده او دښمني څه ده؟ ځلاند صاحب دغه څه چې غني کوي، دغه څه چې ملي وحدت حکومت کوي، دغه څه چې دغه په نتیجه کې داعش کله ننګرهار کې سر اوچتای، کله په درزاب کې، او افغانستان د سیمې هم د داعش او د طالب د جګړې په ټکر بدل شوی، هم د سیمې د هیوادو ته د سیالوي په مرکز بدل شوی. دا د ستانکزي صاحب خبره دغه هردم خیالي غلط سیاستونه د شخصیتي او پالیسي مشکل دی، او کنه د سچ غني کوي د خپل اراده نه د امریکا د سیاستونو. ځکه امنیتي تړون وروسته د تروس پر امریکا په مقابل کې امریکا چار څه کوي دی غلې وي، نو دا د خپل سیاستونه دي که د بل چا سیاستونه تعقیبوي. قصه څنګه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو قدرمنو مېلمنو، قدرمن لیدونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ډاکټر صاحب غني واک ته رسیدل دا یو غیر مترقبه عمل نه و. دا د یو کیسه نه و چې د یو ولسي خوځښت یا د ملي اړتیا له مخې نه واک ته رسول شوی. د واک ته رسیدل ارته تم کېدل. ما یو ځل امریکا ته سفر درلود، دلته یو سپینګیری مشر زه نوم نه اخلم ځکه کېدای شي هغه اجازه نه راکړي چې دا معلومات ورسره شریکم، خو هغه کسو چې د بیروت د پانتون د محصلینو د چارو مدیر پاتې شوی. نو دا کس وایي چې زه د افغانستان محصلین به ما په یو ډول باندې سکرین کول، موږ به راتلو کابل ته، دلته به مرکې کولې. په هغه وخت کې چې دا کوم کسان موږ بیروت ته انتخاب کړیو، په هغو کې د غني، د خلیلزاد، د هادي صاحب، د ګڼو نورو کسانو، د فاروق اعظم صاحب، د دې کسانو انتخاب دا د هغه نو دا یو امتحاني پروژه و، دا اټکل شوی خبره نه و. په دې خلکو باندې کار کېده. په دې کسانو کې تر ټولو نه زیاته لیوالتیا چې د کار لرله هغه خلیلزاد او غني و، چې دوی ډیره زیاته مینه د افغانستان سره نفرت او کرکه درلودله، او ډیر زیات تحولات او په دې تحولاتو کې داخل پاتې کېدلو لیوالتیا ورسره واغه د دوه کسان. خلیلزاد په یو ډول باندې په هغه سیستم کې جذب شو. په یو نوي کې وایي د ډاکټر صاحب غني پلار شاه جهان صاحب وایي ما ته راغی، ما ته راته ویلي چې ته باید له ما سره لاړ شې او د ما زوی ځان سره بوزي او موږ باید ډاکټر نجیب ته ورسو چې نور د حکومت له تا شړېدلی، زه د تربوریم دا واک ما ته راوسپاره او د ما زوی په دې کې تر ټولو نه تکړه مساعد وایي. ما ورته ویلي چې هلکه هغه زوی خو دې زه پېژنم، هغه خو په خدای سوچه سړی وي، ختم ده هغه سره دا دومره غټ ولس، دا دومره غټ تاریخ، دا دومره غټ ملت اوس ته خپل زوی ته وایي دا پلار یې چون موږ ملګری او مشر سړی وایي ویلې چې خفه کېږم که ته نه ځې را سره زه خپله ځم. ما ویلې چې راځه یو تاریخي کار دی، تا به هم نوم یې پکې وایي موږ راغلو کابل ته. دا خبره ځکه په تلویزیون کوم چې د دې عمر ګڼو کسانو او هغه کسان چې پارک کې په هغه وخت کې کار کاوه هغې به دا اورېدلي او دا ولس باید خبر شي، دا ولس خیر وشي، دا ولس باید خبر شي چې څه کیسه شوې وه. وایي موږ راغلو کابل هوټل و چې دا اوس سېرینا هوټل ده،
په دې کې مې واړول او ډاکټر نجیب هم خبر کړ چې موږ غواړو تاسو سره ماښام وګورو. زه پلار یې او دی ورغلو وایسي ورغلو خبره مور سره وکړه ډاکټر نجیب سره چې ډاکټر صاحب ته نور شړېدلې ده ایته د سولې او د نجات حرکتونه هغه کار نه ورکوي مجاهدین ته د غاړه نږدي او تر یو غټ بهیر سره مواجه خله د ستړي د واک موږ تر وسپري او دا خبره وای موږ سره پلار وای ماته راتویل دي ډاکټر صاحب غنی پلار چې دا واک موږ ته وار دی مخه بابا ملت را سپارلای ده دوی تللی روم کې د ظاهر شاه سره خبره کړې و نو د ظاهر شاه ختم ورسره و چې ډاکټر نجیب متيقن شوی وای چې دا یو ولسی بهیر لمخ نه دا کار کوي او دغه ملاتړ ترلاسه کوي. نو وای موږ ورغلو ډاکټر صاحب ته موږ ته وخت راک موږ درې کس ورغلو دا ختم مرته ورک او د پلار وای دا کیسه ورته وکړه دوه خبرې وکړي ډاکټر نجیب ته غوسه ورغله ویل چې بس زه پوسوم چې کیسه د تاسو لاړ شي وای موږ بیرته رالو هوټل ته وای ما پسې سړی راولېګه چې ته بیرته راسه ډاکټر صاحب غوښته وای چې ورغلم ډاکټر نجیب په دې هغه کې کته پورته کېده د خپل دفتر کې ډیر په غوسه وای ماته راتویل چې ما فکر کاوه چې ته سم سړی ته خو بيخي سړی ما ورته دې څه کیسه د ډاکټر صاحب وای دا چې راوسته دا افغانستان اوس دغه بیکاره ولسه دا افغانستان دومره بیکاره تاریخ سه دا وطن دومره خراب دومره برباد سه چې زه خلکو ته سپارم ما زه خپل وینه ورکوم زه به سر قرباني ورکوم او زه به دا وطن چاته نه پریدم. نو دا سړی دی نوې مینا د په 2015 کې واک ته رسیږي نو د نوې نه تر حساب کو سو کاله سو 15 کاله دا امریکا ور سره کار کوي 15 کاله په دې سړی باندې په دې جوړخ باندې کار سوی اوس دې کم عمل کوي د عمل بابي زنه ده. ډیجیټل جورنال وایي چې په اپریل میاشت کې 650 بي پلوټ الوتکو بریدونه په افغانستان کې شوي دي. د روژې په میاشت کې په دې روژه کې 2019 کې څومره خلک افغانان شهیدان شوي دا په ټول 1400 کلونو کې په هیڅ روژه کې دومره خلک نه دي شهیدان شوي. په دې 2 کالو کې څومره ملي اردو شهید شوی ده دا دومره ملي اردو او ملي پولیس دا په 1400 کلونو کې نه دي شوي یعنی د 1400 کلو ټول راټول کا په یو کال د 2 کلو کې دا نه دي شوي د خپل خلینو دا معنی ده دا ډاکټر صاحب غنی خله ده ډاکټر صاحب غنی خپل ویلي په کابل کانفرنس کې چې په 2015 کې 15000 افغانان شهیدان شوي دي دا د ویلي دي. نو یو سړی خپل د اقرار کوي چې دومره مړي دي ما په وجود کې سوي عمر رضی الله تعالی عنہ وای کړي دجلی او د فرات د سیندونو په غاړه سپي او یا اسب للوګي یا لتن د مړ سزي مسؤل یم سپي یا اسب جوړ انسانان بیا طالبم پرېږده غریب خرکارم پرېږده د ګاډي والم پرېږده خپل سای منصب خپل اردو خپل عسكر خلک شهیدان شوي د خپل واک لاندې خلک شهیدان شوي هغه سي د سره لا قومندان د شهید په کیسه کې نه ده. اوس دا چې د 15 کاله کاروم د شوی چې د یو څوک دلته راولي چې دلته ک عسكر مړ کیږي که سم منصب مړ کیږي که هر څه کیږي د په قصه کې نیوي او فقط کوم اهداف شو ورکول کیږي هغه تطبیق شي. زه غواړم یو بل تاریخي هغه کمپاریزن مقایسه مرتوازه کوم. استعمار همیشه افغانستان ته راغلی د بیکاره سړی سره راغلی دا او په داس یو سړی باندې تللی دا یا په داس یو سړی باندې د بحران رامنځته کړی دا سیغه ته ور دی مخه ورته کړی دا ډیر وخیار د ډیر تکړه امیر دوست محمد خان سره راغی په امیر عبدالرحمن خان باندې و امیر عبدالرحمن خان آیرن کینګ ورته ویلي په د نجیب د ببرک کارمل سره راغی ببرک کارمل سره راغی بیکاره یو یا د ترکی سره راغی یو بیکاره فرسوده فکر او بیا د ډاکټر نجیب سره وځي سیغه ته بیا د یو ولوله جوړ کړل یو وای عین امدا کې سوس بیا په موږ باندې تکرار ده د استاد ربانی پر واستلو بیا د حمید کرزي په شان باندې یو ولسی شخصیت د روزلو دغه سره د لوبي کولو دغه په وجود کې دغه یو حالت رامنځته کول چې بل اخر هغه ولست چغه کوي چې خدای لپاره ولس ځان وژغوري د مال وسه کیسه تللی ده تاسو نور ورته ټیرول تاسو د صبغت الله مجددي او د حمید کرزي هغه ډایلاګ باید لیادونه باسي چې څنګه ډایلاګ نشریږي دلته نو هغه ډایلاګ هغه د افغانستان د معاصر تاریخ تر ټولو مهمه بحث ده هغه بحث کیږي مګر بیا د ډاکټر غنی غوندي یو سړی راوستل کیږي یو سړی مفکر ده تعلیم یې کړی د یو مملکت نشنل ټیم لري تا تر ټولو قیمتي شی تاسو سره ساته تی چاته ورکې دا خو لیونتوب د سړی خپل تر ټولو قیمتي شی واخلي چاته ایسته واچي واخلته د امریکا خپل لمړنۍ مفکر خپل دوی مفکر خپل تر ټولو هوښیار سړی د امریکایي بانک تر ټولو هوښیار سړی د امریکا تر ټولو هوښیار سړی دا ځان ته شاروال کینه ځان ته ولسوال کینه والی کینه لیګي وایزلار په افغانستان کې حکومت وکړي خو دلته مورد استعمال لري کنه دلته خوندل نو کیسه وز د غلطه ده
کیسه اوس دغلته داسې 3 کاله د سړي ته د ټولو ناکامیو سره په فساد کې موږ بیا هم اول یو، په بده حکومتواله کې بیا هم اول یو. په 2019 کې چې کوم فساد او کوم افغان وژنه روانه ده د 28 هیوادونو یا د 28 تروریستي جوړښتونو باسي کیږي. دا خو اصلا دنه د لاوډ سپیکر استفاده کیږي، د اعلان کې نور خو کیسه ټوله د لاوډ سپیکر استفاده کیږي چې اعلان کیږي څه پالیسیګانی دي دا اعلان هغه د پوسټ کیږي. نو بیا د خلاصون لار سره ځکه خلک حکومت ته ګوري، حکومت چې دغه شي نو بیا د خلاصون لار سره دغه سره کومځ سره موږ کی د خو افغانستان د یو ډېر بد جګړې خاطر روان دي. نو دینه د افغانانو د وټول لار سره یو لنډه دمل د مینورسته باسته دمو.